अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान। कैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो। bismillahirrahmanirrahim د swatnews.com منور السلام علیکم تاسو قربا بزل ربی پښتونیار تاسو ته نن په یو نوی پروګرام کې د چارباغ نه مخاطب یم. عزتمندو په دنیا کې داسې خلک هم شته دی چې هغه خپل نوم مخ په وړاندې نه بوزي خو هغه په کلو کې په زرګونو تعداد د بیوسو د یتیمانو د هغې غم کوي او هغه غم هغې په خپل سر باندې اخیستی. عزتمندو دا زه چې کوم ځای کې ولاړم چې دا تاسو ګورئ چې دا دیګونه تاسو ګورئ د یو داسې لنګر چلیږي لکه په یو ځای کې چې لنګري او هغه د هغې کلي چې څومره ماشومان دي څومره خلک دی د 800 د زرو پورې تعداد خلک راځي او په هغې کې هغه خپلې تلکاریانې د روجې چې کوم دغه دی پیکیج دی او روجه ماته هغه هغې خپل کورونو ته وړي. هم دغه رنګ بیا دا ځای کېږي چې هم په دې ځای باندې هغې د هغه یتیمان هغه بېوسه کسان چې دي کوم هغه هغې بیا د 6,000 تیلو 6,000 کم تیلې وړي چې کوم دي هغه بیا هم په دې میاشت کې د هغه غریبانو کورونو ته رسوي. عزتمندو موږ په دې باندې په دې حوالې سره راځو. زموږ سره د دې ځای کې کوم مشر چې کوم دی کوم جهانزیب لاره چې ورته وایي او هغه چې کوم دغه چلی هغه بله به راځو هغه به تاسو ته څو خبرې په دې حوالې. حاجي جهانزیب خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب تاسو پوره پیژنګلو سره جی جان صاحب میں نام ہے جی 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 اور بیسیکلی زالدا ټیرنو کاروبار کوم جی جی او تعلق می زیات تر د خلکو سره د هر قسم خلکو سره ټیرنو والا سره زیات دی او دا تاسو صحیح نه نو د زیات تعاون زموږ سره د ټیرنو والا کوي. ها دا دومره کسه د کوم وخت تاسو د لنګر چې تقریبا 14 کاله هو به 14 کاله دا دغه سره سره چې تاسو د وړو صحیح حساب کتاب کوی روزه کې موږ د ماشومان او غریبانو چې څوک د زکات مستحق یاغیلا وړو ورکو کورونو ته وړي زاله او هغه د چارباغ تاثیر بمای د منګلور د کلی سالنډا سیر تلګرام او دسه د هغه د دغه پورې د خواځخیره پورې کسان وړو وړي. ډیره مننه جی. زموږ سره زموږ هم د وخت د منګوري زموږ ستر مشر انجینیر عمر فاروق صاحب لړل چې د کی پی کې صوبایي کم د زکات ممبر هم هغه چې کم جوړ شوی دی جی نو هغه په داسې سوشل اکټیویټیز دی هغه دغه ډیر زیات تخوا دي راځي چې هغه نن سګړي هغه هم دي چې زما خیال چې هغه زموږ سره په اول ځل باندې راغی. السلام علیکم سر. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلروي خان ما ستاسو د راوسته دلته همدا غرض و چې کم از کم زمونږ هغه خلکو ته چې د هغې وس رسي چار رسي چې هغوی د دې حاجي صاحب د هلې ځلې ویني د دې د همت ویني د دوی دا یوازې داسې نه دي چې دلته دا شی پخېږي او دا پیسې دوی ورکوي. دا وګوره بهر په 1000 خو کم از کم خوشه دا بهر ولاړ دي که نه دا خلک قابو کول دي د مطلب دا شی په طریقه رسول د ټول نه ګران کار هغه دی جي نو دا د دې همت دی چې الله تعالی دل دې ورکړی دی او موږ به دا وایو چې نور خدای پاک دل دا همت ورکړي او زموږ د راتلو دلته غرض هم دا چې موږ هم په دې طریقه باندې پوه شو چې د حاجي صاحب طریقې کار څه دی او د په څه طریقه باندې چې کوم دی دا خپل خیراتي اداره دا لنګر چلی د نه علاوه د دې نور هم پروګرامونه دي دلته هغه هم ټول د دې د انکریجمنټ دپاره هم دی ځای ته راغلي چې دي دا مطلب زړه ته لږ سکون ملاوي چې چېرې موږ چې څه کوو نو دا خلک قبلی. سر تاسو به دې کې تاسو هغې ماشومانو ته به تاسو ورکوئ جي؟ ما د هغې د ذاتي جیب پاکټ مني دپاره حاجي صاحب ته 2 لک روپۍ منلې وې او انشاءالله زه به اوس هغه حاجي صاحب ته حواله کوم که خیري او دلته هغې له زه چې دلته رالم دلته ډېر خوشحاله شوم. جانزیب خان چې کوم کار کوي کوم ردي ده هلې ځلې دی غریب عوامو دپاره نو زه به وایم چې دا ډېر غټ کار دی موږ په دې معاشره کې او بیا چې دا خبره په میډیا باندې راشي نو په دې کې په دې عوامو کې اویرنس هم پیدا شي او شاعره خبره درد هغه دی چې بل په درد درمند شي په خپل درد خو ځناور هم ښه پوهېږي. خو چې رالم دلته نو خدای ته ډېر خوشحاله شوم
او حاجي صاحب ته د خدای پاک نور هم ډېر زیات وس ورکړي چې همدغه شانتې د غریبانو خدمت کوي. زما ستاسو توسس نه به زه اپیل هم کول غواړم د خپل مشرانو کشرانو نه چې چا هم داسې وس کېږي نو هغه دې پلیز حاجي صاحب او داسې نور فلاحي ادارې چې څومره هم دي هغوی ته ډونیټ کوي. تر عالم ما وکتل نو واقعي چې یاره پروژه کې هر مازیګر حاجی جانزیب صاحب الله دې ول عمر ورکي او الله دې ول نور هم وس ورکي چې کم از کم 1500 کسانو ته روزه ماته ملاويږي. د دین علاوه په دې روزي په میاش کې شپږ زره خاندانونو ته وړه ملاويږي. د دین علاوه دا حاجي صاحب دلته کې د 200 یتیمانانو ماشومانو کفالت هم کوي. د دغه 200 یتیمانانو ماشومانو د تعلیم سره سره داغي د پیزار داغي د جامع د هر څه مهرم دی. دغه شان دا حاجي صاحب چې کم دی لکه د مخیر حضراتو په مدد سره دلته کې فاطمه شفیع هسپتال هم چلی چې پای کې د ورځې 1500 او پی ډی کېږي لیبارټري دوايانې هر څه د هغې فری دي. ډېره مننه چیرمن صاحب ډېره مننه عزتمندو زموږ چیرمن صاحب هم انجینیر عمر فاروق صاحب هم تاسو ته وویل دغسې زموږ د مشر چې تاسو ګورئ حقیقت کې چې زه سره لاهول په خپله یعنه میلاو شوم او الحمدلله یقین وکړي چې دغه ته زه ګورم نو زه جذباتي کېږم. الله دې داسې خلک زموږ په معاشره کې نور هم پیدا کړي چې هغه د یتیم هغه د غریبو هغه د مسکین هغه مدد وکړي او هغه د هغې کورونو ته ځان ورسوي او د هغې په درد باندې خپل ځان دردمند کړي. امین ثم امین. عزتمندو دا خپل پروګرام رغاړم سرته رسوم بل پروګرام به پورې خپل کوربه په ځلوي پښتونخوا له پوره د ادب احترام سره اجازت راکوي. د الله په امان په الله وسپارم.